وقال الذین کفروا ویل به هغه کسانو چې کفر یې کړی لا تأتینا الساعه چې نه به راځي په مونږ باندې قیامت. کافران به د قیامت نه منکر وو، دا ځکه چې دوی په دنیا کې ډیر خوشحاله ژوند تیرولو او ډیر په ناز و نعمتونو کې وو، د هیڅ شی کمی ورسره نه و. نو دا یو انسانی کمزوري ده چې دی کله خوشحاله وي، دی په ښه حالت وي، نو په ده باندې سبا بده ورځ هم راتللی شي، خو دی باندې چې نن ښه ورځ ده د ده دماغو ته دا نه کوزیږي چې یاره په ما بده ورځ راتللی شي. یو سړی صحتمند دی نو دی هر څه مني، خو د ده دا زړه دا نه مني چې یاره زه ګورې سبا بیمارېدی هم شم. یو سړی هغه مالدار دی نو دی هر څه مني، خو دا د ده زړه او دماغ نه مني چې یاره سبا په ما غریبي هم راتللی شي، سبا په ما باندې ناچاري هم راتللی شي. نو دا یو انسانی کمزوري د هغې بیان کوي دلته چې دا کافران په دنیا کې په مزو په خوشحالو د دوی دماغو دا ناغستله چې یاره داسې ورځ به هم راځي چې مونږ به په عذاب کې یو، داسې ورځ به هم راځي چې مونږ به بدحاله یو، مونږ به په تکلیف کې یو. دا به یې زړه او دماغ وی دا منله نه، نو ځکه چې د آخرت تذکره به وشوه نو دوی به ته انکار کولو، دوی به منکرین شول. وقال الذین کفروا او ویل به هغه کسانو چې کفر یې کړی لا تأتینا الساعه نه به راځي مونږ ته قیامت. قل ته ورته ووایه ای حضور پاک صلی الله علیه وسلم بلا ولې نه، وربی زما دې په خپل رب باندې قسم وي لتأتینکم خامخا به راځي تاسو ته دا قیامت. ولې به نه راځي؟ زما دې د خدای په ذات قسم وي، زما دې په خپل رب قسم وي چې خامخا به درته راځي. وربی دا وو دې ته وو دپاره د قسم وي. دغه رنګې لتأتینکم دا لام چې دی نو دام د قسم دپاره راځي، او لتأتینکم دا نون او د پاسه چې پې دا شد دی دا هم د قسم دپاره راځي. نو گویا کې په دې جمله کې درې قسمونه الله تعالی وخوړل چې خامخا قسم می دی وي په خپل رب چې ضرور به درته دا قیامت راځي، خامخا به درته راځي.